बाबो कौल रजुल मा सल्लैना د یو سړي دا وینا چې مونږ مونځ نه دی کړی. د امام بخاري رحمت الله تعالی علیه د دې الفاظو مقصد دا دی کوم چې عام محدثین لیکي چې ما صلینا ویل جائز دی او دې کې رد دی اصل کې د امام ابراهیم نخعی د یو قول چې هغه به دا فرمایل چې دا چاله نه دي پکار چې هغه ووایي چې ما صلینا، بلکې دا دی ووایي چې مونږ به مونځ کوو، نحن نصلي. دا اجتهادي امور ابن حجر اسقلانی رحمه الله دلته دا عذر بیانې د ابراهیم نخعی چې دا هغه مقصد دا چې مونږ جماعت کې ناستو د مونځ په انتظار و دا ما صلینا ویل دا هغه مناسب نو، ځکه چې حدیث کې راځي چې ترکې میں سړی د مونځ په انتظار کی نو فهو فی الصلاۃ دې په مونځ کې دی وار کې وته نوک جون کوئی نا داسې مسله نه ده چې په دې باندې مونږ څه د ایمان یا د کفر دارو مدار کیدو یا د حق او د باطل، دا نوک جونک د سوچ په بنیاد باندې راځي او دې ته نه صاحب وي او نور سره داسې اختلاف دی چې سړی په دې څه د کفر فتوی ولګوي یا د جایز یا د ناجایز. په بار کې د مشرانو میز کې داسې ځونه قول الرجل ما صلینا. حدثنا ابو نعیم، ابو نعیم نم فضل بن دکین دے، بار ویلی شوی دے، 218 ہجری کی وفات شوی دے. هغه وی مونږ ته حدیث بیان کړو شیبان د شیبان د پلار نوم د عبدالرحمن 164 ہجری کی وفات شوی دے. هغه وی ما د ابو سلمہ اوریدلو، ابو سلمہ بن عبدالرحمن بن عوف د سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے. میس کی وفات شو. حدثنا شیبان د شیبان د پلار نوم عبدالرحمن د 164 کے مړ دی. عن یحییٰ دا یحییٰ بن ابی کثیر دے اور د ابو کثیر نوم دے صالح بن المتوکل 129 کے مړ دی. اغوی ما د ابو سلمان اوریدلو، اغویل اخبرنا جابر بن عبداللہ، سیدنا جابر بن عبداللہ بن عمر بن حرام تو وفات کرے شوی دے پیک ډیر زیات اختلاف دے. سوکوی 68 ہجری کے، سوکوی 72 کے وفات شوی دے، سوکوی 73 کے دے، سوکوی 77 کے دے، سوکوی 78 کے دے، سوکوی 79 کے دے. 68 کم چاول مونږ ویلې ده اکثریت رائے دغه رخ او دا من اهل بیعت رضوان، دا بیعت رضوان کی شریک صحابی وو. هغه صحابه د کم باره کې چې قرآن فرمایلی دی چې لقد رضی الله علی المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، الله د هغې صحابو ناراضي دی کومو چې تا سره د ونې د لاندې بیعت کوو. خلق داوی چې په دې کې منافقین وو، بیعت رضوان کې منافقین هم شریکو. په دې ما یو بحث کړو جمعې بیان مې پم کړو. مولانا حسین احمد مدنی رحمه الله دا ویلی دی چې په دغه کې منافقین موجود وو. دا خبره د تحقیق لحاظ سره غلط رخ، په بیعت رضوان کې منافقین نو، دا ګپې شبیریخ. دغه روایت چې روافض د هغې نه استدلال کوي چې په بیعت رضوان کې کله منافقین شریکو نو پته دا ولګېده چې اهل بیعت رضوان جنتیان نه دي. دا خبره هغې اهل سنت مخ له رابغی. په دې وجه د اکابرو داسې خیال مه ساتئ چې په هغې باندې د قرآن تقلید کېږي. زموږ خلکو سره دا یو مسله ده، ښکاره ووایه غلط شوی دی په دې کې څه دی نو غلطېدل د اکابرو نه تسلیموي. قرآن کې به کین چاته نه کوي یا په حدیث کې کین چاته نه کوي، دا مناسب نه دی. مولانا مدنی رحمه الله دا هغه کم کتاب کې چې دي هغه دا لیکلي دي، هغه مکتوبات کړي ده د یزید باره کې چا تپوس کړی دی
چې کوم د قسطنطنیه فوج دی د قسطنطنیه فتح کوونکی د هغې ټولو دپاره خو الله د مغفرت خبره لیکلې ده. نو یزید هغه خو په دغې فوج کې شریک و که نه، بلکې هغه امیر و. نو هغې جواب دا کړي چې څنګه په بیعت رضوان کې منافقین شریکو هغې مستثنا شو د لقد رضی الله عن المؤمنین نه، نو دارنګې یزید مستثنا شوی دی د هغې بشارت نه کم چې د قسطنطنیه د فاتحینو دپاره دی. حال دا چې دا خبرې دواړه غلطې دي. د الله رحمت څوک بندولی شي؟ یزید آیا پای کې هغه جرمونه وو کوم چې تاریخ ثابتوي؟ مولانا حبیب الرحمن یو مختصر رساله لیکلې ده، پیدا کې ځان الله تاسو ته پته ولګېږي چې آیا دا واقعي دي دا څیزونه، او دا کومو صحابه کوم چې د سلو د پاسه صحابه دي هغې د یزید بیعت کړی دی، ته صحابو ایمان خو تاسو ته معلوم وي که یزید کې واقعي هغه برایې وې کومه چې خلکو لیکلې وي، نو بیا دغه صحابه کرام هغه سموي ولې نه؟ دا علماء دیوبند کې ډېر داسې سست خلک راغلی دی چې هغې د اهل رفس ملګرتیا کوي په دې کې. دا درست خبره نه ده. دا خو د هغې خبرې ته تحقیق او وخت نه دی ورنه ما به کړی وی تاسو ته. دا بالکل نادرست خبره ده. دا د روافضو کرتوتونه دي او هغې کوشش دا کوي چې صحابه کرام په څه طریقه بدنام کړي. که واقعي یزید کې هغه برایې وې کوم چې تاریخ لیکلی دي هغه د مسلمانانو لایق نه دی بیا چې ځای کې هغه د مسلمانانو امیر شي او چې ځای کې د هغه په لاس صحابه کرام بیعت کړي. دا ممکن نه ده. دا زیاتی دي کېږي. سیدنا جابر بن عبدالله من اهل بیعت الرضوان هغه وایي ان النبی صلی الله علیه وسلم جاءه عمر بن الخطاب یوم الخندق، د غزوه خندق پر ورځ، غزوه خندق یا جنگ خندق دته غزوة الاحزاب هم وایي. قرآن مجید سورة الاحزاب دې سلسله کې نازل شوی دی. ته دغې غزوې حالات دي پای کې. غزوه احزاب ورته وایي په دې وجه چې څومره احزابو ډلې وې د کفارو هغې ټولو ایکا کړې وه، حمله یې کړې وه په مدینه منوره باندې. په دې وجه ورته غزوه احزاب وایي. او خندق ورته په دې وجه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم محصور شوی په مدینه منوره کې. ملګرو سره یې صلاح کړې وه چې مدینې منورې نه بغیر چاپېر یو خندق وکنو. هغه خندق یې چې کنستو نه پای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل هم شریک و. دا وایي خلک ټول تاسو به وایي ټول د ټول نه سخته پاوړه موږ چې ورته څه وایو پلک دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس کې و. کوم ځای چې به سخت چټان راغی نو صحابه کرام فرمایي موږ به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې چټان سخت دی. چې 2002 کې تلم حج لا نو خندق څه حصه وه داسې یو 2 کیلومیټره فاصله کې ما لیدو ټول غر کې دی. اوس هغه شی بند کړی دی. هغه ځای سره د ریل پاټلی هم چلېده. انګریزانو زمانه کې عثمانیانو چې کله هلته حکومت نو دی هلته کې د ریل پاټلی هم دغه کړی وه خوره کړی وه. زه حیران شم چې پاکره به دا څومره په مشکل حالاتو کې غر به څوک کوي. ځای په ځای باندې واړه واړه جماعتونه جوړو، مسجد ابي بکر، مسجد عمر. د خلکو خیال لای دلته کې دا هغې جماعتونه وو. جماعت نه، غزوه احزاب کې خو مسلمانان یو ځای نه شو راتلی. خو چې کم ځای کې په چا د مونځ ټایم راغی نو هغه ځای کې هغې مونځونه کړي دي. دا دغې لحاظ سره ورته مسجد وایي. دا هغه مسجد نه دی کوم چې مسجد نبوي په شان مسجد دی. خو دا ځان له یو پوهه غواړي. زمونږ خلکو کې دا دیني پوهه نه وي. هغه کافي لمبا چوڑا و. پای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله لګیا و، محنت ویګا و. او دې نه معلومیږي چې امیر به په دې څیزونو کې ځان د عوامو په سطح ساتي. نن خو دیني جماعتونو څومره عمرایي که نه ځان تنګلی باندې څنډي. د جماعت په جوړولو کې شرکت نه کوي.
کودالی مودالی نه راخلي، زیات نه زیات تکلیف چې کوي نه یو خښته به کېږي بیا ځي په مخه باندې. چې کله وایي مونږه چې لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر، نو په دې هم عمل کول پکار دي. چې کله اجتماعي مسلې نو عالم دې رستو نه ترې پې کې پیشي او دا زمونږ غلطي ده، په دې خلک خفه کېږي. خدای ادراک وکړي چې دا غلطي ده د علماو. پکار دا دی چې د مسجد په آبادولو کې، د کلي په بچ کولو کې، د ملک په بچ کولو کې څنګه نور خلک برخه اچوي، تاسو هم خپله برخه واچوئ، بلکې د هغې نه بڑ چړ کر برخه واچوئ. بڑ چڑھ کر په دې وایو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له سیدنا عمر راغی، هغه مار ته شکایت وکړي چې مونږ وږي یو او ما خپله خېټه ښکاره کړه، مار پورې کاڼې تړلی و. دا د هغې رواج دی، د هر ځای رواج ځان له ځان لري. خلک په دې دا اعتراض کوي، ابن حبان په دې حدیث دا اعتراض کړی دی چې که یو سړی خېټې پورې کاڼې وتړي نو دی به موړ شي څه، لکه ته معتزلي که ته اهل سنت کې. د حدیث چې کله سند صحیح دی نو تا ته دا چا ویلي ته پکې عقل چلوه. دا د عربو رواج و چې به یو مین کاڼې خېټې پورې وتړه، خېټه یې په هغې دبا وکړه. موږ یې نه شو کولی. ډېر داسې کارونه دي چې یو علاقې خلق یې کولی شي، د بل علاقې خلق یې نه شي کولی. سیدنا عمر فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته خپل کمیس پورته کړ، هغه 2 کاڼي تړلي وو. نو څه مطلب چې محنت یې دوګنه کړو که نه د هغې نه کم کړو؟ نو دا چغې چې وایي چې اسوه نبوي اتباع، اسوه نبوي اتباع، دا کوئ بیا. ستاسو اعمالو کې او ستاسو علم کې به برکت وي. د علم برکت الله یې ختمېږي چې سړی د لما تقولون ما لا تفعلون شکار شي. دا شی مه کوئ. ښه باقاعده حصه اخلی، بڑ چڑھ کر ستا احترام کې څه فرق نه غورځېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مسجد نبوي جوړېدو نو صحیح بخاري صحیح مسلم راوالی پکې وګوره چې هغه په خپل اوږه مبارکه ګټه راوړه که بیا نه راوړه. نو صحابه کرام بې غیرته نه وو چې بله 2 قدمه نه و راغلی، صحابي به ورغلی و او بیا به یې ته اخیستی و او بیا واپس بلې ګټې پسې ته. خو زمونږ چې څومره غټ سړی که نو دومره هغه سنتو نه لري. سنت یوازې دغه نه وي، دا هم چې موږ ته معلوم دي، دغه هم سنت دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اعمال او افعالو کې مونږه شرکت وکړو. دا ضروري ده، دې نه بغیر کار نه کېږي. مونږ به د سورۃ یوسف ختمه پای کې لا تثریب علیکم الیوم راغی. زما ملګر نو تپوس وکړو چې خپل جانی دشمن معاف کول دا سنت دی که سنت نه دی؟ یوسف علیه السلام سنت دغه چې خپل زړونه معاف کړل، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت داری چې کله سیدنا سعد الیوم یوم الملحمه وویل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې ټیک ده، نن د خونریزۍ ورځ ده. هغه فرمایل الیوم یوم المرحمه، نن د رحمت ورځ ده. او چې کله مشرکین کول نو تپوس یې ته وکړو چې تاسو زما په باره کې څه ګمان کوئ؟ نو هغې وي ته ډېر ښه روارې زمونږ. نو د هغه جواب څه و؟ اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم. دې کې اوسوه نشته که نه؟ ډېر لوی ظلم دی. د قول او فعل دا تضاد ختم کړئ، هغې به علم کې برکت راځي. تر کومه چې د قول او فعل تضاد وي علم کې برکت نه راځي. دا د لتوب نه دی، دا د صبر انتها ده. صبر بزدل سړی نشي کولی. صبر هغه سړی کوي چې هغه شرافت پکې قوي او د بدلې طاقت اخیستی شي او صبر وکړي، ته صبر وایي. یو سړی خپله پوهه نشي پاکولی، تا هغه 2 څپېړه وینا په صبر نه کوي نو څه به کوي؟ لږ دا مهرباني وکړئ، دې څیزونو ته متوجه شئ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم اسوه خپله کوئ، د هغه اخلاق خپل کوئ. نو عمر بن خطاب د خندق پر ورځ راغی، نو ما ته ویل چې یا رسول الله والله ما کدت ان اصلی، زما دې په الله قسمی میں نماز نہ پڑھ سکا. ما کدت ان اصلی مونږ ته معنی دا خول میں نماز نه پڑھ سکا، ما مونځونه کړی شم حتی تر دې پورې کادت شمس تغربو چې نږدې وه چې نور پرېوته. یعنې د مشرکینو د حملې وخت و نو ما مونځونه کړی شم، چې کوم کم ټایم نو نور ډوبېدو ته نږدې و. وذلک بعد ما افطر الصائم،
वज़ालिका څه مطلب چې دا مونځ وخت او چې کله افطار کړو صایم نه دا گفتگو مراد عمر چې دا خبره کولا نو دی هغه ټایم کولا چې کله صایم افطار کړي وذالکا او دا گفتگو چې کوم هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې وکړه بعد ما افطر الصائم د ماښام د بانګ نه رستو کړو خبره رستو کړو کار مخ کې کړو فقال النبي صلی الله علیه وسلم امام بخاری دا څه ثابت ولغواړي هغه دا ثابت ولغواړي چې هغه څه وایي سیدنا عمر د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې وایي چې ما کدت ان صلیا او رسول الله صلی الله علیه وسلم دای په جواب کې څه وایي والله ما صلیتها زما دې په الله قسمی دا مونځ ما هم نه دی کړی او دا اوس ګوره یو د نبي قول شو او یو د اسحاق بن راهوی قول شو اسحاق بن راهوی ډېر لوی سړی دی لیکن هغه امتی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم او چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د ما صلیتو ویلی دي نو اسحاق بن راهوی له دا نو پکار چې هغه ما صلینا د دې الفاظ ته مکروه وي دا مناسب نه دی دارن د خلقو طریقه دا ذوقي سيزونه د خلقو قرآن و سنت به یو شي او د یو شیخ به یو ذوق وي جدا نو زمونږ خلک به څه کوي هغه ذوق د شیخ به د پاسه کوي او قرآن و سنت به د هغې لاندې کوي دا غلطه دا نه دي پکار اسلاف د دې سيزونو نه ډېر بیرته ډېر بدلو بچو هغې د چا ذوق قرآن مجید چې کوم آیت کریمه ویلې دی چې لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی مه پورته کوئ تاسو خپل آواز د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د آواز د پاسه حافظ ابن قیم اعلام الموقعین کې دا لیکي نو بیا فرمایي چې کله آواز پورته کول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په آواز باندې دا سبب دی د حبط عمل نو ستا څه خیال دی چې سړی خپل ذوق د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذوق د پاسه کوي نو دی مسلمان پاتې شي اخلاق زدګي خلک اخلاق نبوي زدګي ته قرآن اخلاق زدګي شیخ بلوي سړی استاد بلوي سړی محترم دی لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لوی نه دی دا یو ذوقي خبره ده د شریعت خلاف ده بس غلطه ده پرېږده خو دلته کې خو عجیب و غریب حرکتونه کوي که شاګردان ته وصیت کې لیکي واقع ده چې د خپلو اکابرو مسلک به نه پرېږده د هغې ذوق به نه پرېږدي دا خو تقلید نه دا خو بل څه شی شو دا په هره مدرسه کې کېږي یا کوم چې د تقلید خلاف کوي هغې هم دغه چل کوي مقلدین خو کوي کې غیر مقلدین هم کوي دغه چل هغې هم خپلو شاګردانو ته کوي چې مونږ درته څه ویلي دي دا به نه پرېږدی نو ځای ګرځئ فرقواریت کې وخت تېر کړئ اوس یو د یو ځای نه فرقواریت ذهن والا جوړوي بل د بل ځای نه ملک نه سمیږي نه نسل سمیږي اکرم الناس منازلهم یا اکرام کوي یا انزل الناس منازلهم د خلکو احترام د هغې د مرتبې مطابق کوي سړی عالم دی ٹھیک د عالم دی زموږ د سر ګل دی لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پورته نه دی د هیڅ صحابي نه پورته نه دی اچھا هر څوک وي زما استاد دی ستا استاد دی د بل استاد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل والله ما صلیتها زما دې په الله قسم امام مونځ نه دی کړی فنزل النبی صلی الله علیه وسلم الى بطحان وانا معه رسول الله صلی الله علیه وسلم بطحان ترا کوز شو مشهور ځای دی مدینه منوره کې وانا معه او زه د هغه سره وم زه د هغه معیت کې وم فتوضا ثم صلی رسول الله صلی الله علیه وسلم اودس وکړو نو بیا یې مونځ وکړو فتوضا ثم صلی دا مونځ یې داسې وکړو یعنی العصر یعنی د مازدیګر مونځ یې وکړو بعد ما غربت الشمس کله چې نور ډوب شوی ثم صلی بعدها المغرب او بیا د هغې نه وروستو د مغرب مونځ وکړو یعنی ترتیب چې کوم و نه هغه بحال وساتو اول یې د مازدیګر مونځ وکړو نو بیا یې د ماښام مونځ وکړو دې کې امام بخاری رحمه الله هغه تنقید کوي د
ابراهیم نخائی رحمه الله لیکن نوم نه اخلي. کله کله وي داسې زموږ یو رشته دار هغه سختې کنځلې به یې کولې، کنځل مار سړی و. په وړه وړه خبره باندې معمولي غلطي چې به یې وکړه نو سختې کنځلې به یې کوله. کراچۍ اتلو بیا چې راغی ما ورته خیرالي دپاره لاړم، ما تپوس وکړه څه دی حال؟ ما ته یې جره ډېر ښه سفر و، بس بیا یې کنځلې شروع کړې. هلته یو ملا خطبه یې ویله، نو په خطبه کې یې ویل چې ایاکم والکذب، په ایاکم والکذب باندې ونه خط چې دا غلط دی، الکذب غلط دی، کذب پکار ده. ما ډېر ساعت غږ نه کوو، بس مشر دی، صحیح ده. خو چې کنځلې هغه ډېرې کړه نو ما ورته وویل چې داسې چل دی چې قرآن کې د کذب استعمال نشته او د کذب ډېر دی. جاؤ علی قمیصی بدم کذب ان یقولون الا کذبا. کذب صحیح لفظ ہے، عام عربی کې استعمالیږي، لیکن قرآن و حدیث کې کذب لفظ قرآن کې هوډ استعمال شوی نه دی، قرآن کې کذب استعمالیږي. نو اوس پکار دا و چې تسلیم کوي چې قرآن کې یو لفظ راغی بس ټیک ده خبر. نو ما ته وایي چې زه ګلیاړی مولوي صاحب نه تپوس کوم چې آیا کذب ویل صحیح دي؟ نو ما یې شرک څه ته وایي؟ نور شرک دغه ته وایي نو دا د الله کتاب دی، د الله په کتاب کې کذب استعمال شوی لفظ، کذب پکې ډېر استعمال شوی نه دی. دا داسې ذهني غلامان دي د خپلو اکابرو چې اوس هغه به ورته وایي چې دا حلال دي. مثلا تا د په صریح حدیث کې یو خبر ملو شي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دا شی داسې دی یا وکړه، نو زموږ خلک به څه وایي؟ تا سره اجازه شته جي؟ لکه سورة الفاتحه د هرې بیمارۍ علاج دی که وایه تاسو، خلک به څه وایي؟ پیر صاحب اجازت درکړی. لکه دا پیر پکې څه شي چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم موجود دی په یو څیز باندې، نو آیا دې کې د بل چا د اجازې ضرورت شته؟ دا کم ځای د لټۍ هلته کې به دا څیزونه وي. قرآن و حدیث خلقو پرېږدي، خپل یو ذوق دی، دې کې ذوق سره اوس پخوا دا وه چې خلقو به دا قرآن و حدیث یا دا وظایف وغیرہ غلط استعمالول، د دنیایي مفاد دپاره به استعمالول، پیسې به پې ګټلې. دا کم چې نیکان خلق وو نو هغوی به خپل شاګردان باونډ کړل، پابند به یې کړل چې دا به تو بغیر د څه روریانه، بغیر د پیسې نه، بغیر د دنیایي لالچ نه به دا استعمالی، ورنه دا بیا اثر نه کوي. او زه تاله د اجازت در کوم، د اجازې بنیاد دغه دی. لکه دې باندې هغوی بې راهروي رکاوله. اوس خو خلک د هغې باوجود که ته ورته اجازت ورم کې نو هم هغه بېلارې دي، څوک یې بدکاری کوي، څوک پې قتلونه کوي، څوک پې پیسې اخلي. و د اجازې څه فایده خو اوس نشته. د اجازه و په دې مقصد باندې چې یو سړی یو وظیفه یا د قرآن یو آیت یا د حدیث څه دعا غلطه استعمال نه کړي. اوس هغه ټول غلطه استعمالوي. دا یو ذوق و، هغه ذوق تر اوسه پورې خلکو خپل کړی دی چې نه جي د اجازې نه بغیر کار نه کوي. خلک پسې ویم چې قل هو الحمد هغه د خوله دا خون پنجونه ده که نه، دا زړی بګتی وایه چې دا بګتی وایي. دا خو سړی دا هم ویلی شي چې قل هو الحمد هغه د خوله د محمد صلی الله علیه وسلم نه ده. دا خو د هر سړي ایمان د هغه د ایمان په شان خو نه د هر سړي عمل د هغه د عمل په شان دی. دا اذواق د خلقو دا جدا دي. پکار دا چې هر سړی خپل ذوق د قرآن و سنت لاندې تیر کړي. باب الامام تعرض له الحاجه بعد الاقامه. باب دے امام دے تعرض وړاندې کی یا غتا حاجت، یو حاجت یې پیښ شه مخې ته، اقامت ویل شوی دی. دا هم خلکو ته ناشنا ښکاري. حدیث به تاسو ټولو ویلي، خو معنا خو څوک نه کوي که نه، دور حدیث کې څوک معنا نه کوي. بس لفظ وی باب به ویلي، ورپسې به حدیث ویلي، او تاسو به اورېدلي. یو سړی دی اقامت شوی دی، امام دی، امام ته یو حاجت پیښ شو، حاجت ته یو سړي دی. نو آیا د دې سړي سره دا خبرې اترې چې کېږي 2 منټه 3 منټه 4 منټه، او د هغې نه وروسته به اقامت دوباره ویلې کېږي او که نه هغه زوړ اقامت کافي دی؟ اول خو به خلک تا به دې مسلمانانو کوي چې ګوره اقامت شوی ته خبرې کوې، او اقامت شوی تا دې کار پسې لړې. اقامت به شوي
लेकिन दागे बावजूद ज़रूरत त कतल पकारी कागज ज़रूरत दा से वी ज़रूरी च दागे पूरा कवल ज़रूरी न इंसान दा कोलिशी च इमाम आगे सड़ी सरा लालशी और मुंज रुस्तुगी और चिकला आकार पूरे शो न पागे जोड़ इकामत अल्लाह अकबर हुई मुंज गई। इमाम बुखारी द बाब दा मकसद है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अखबल मुजतहिद इज्तिहाद की हदीस की इज्तिहाद सर है तो मुआफ़क़त क्या होगा ना क्या जान मसला ये दास ज़रूरी ना चिकम दे दागे इज्तिहाद कड़ी तरह इज्तिहाद के इत्तिबा हो गया ख्वागे हदीस बुनियाद बाने ये इज्तिहाद कर रहे आगे इज्तिहाद सर इत्तिफाक़म के दिश आगे इज्तिहाद सर इख्तिलाफ़म सादलिश बाबुल इमाम तारिज़ु लहू अल-हाजा बादल इक़ामा हद्दसना अबू मअमर अब्दुल्लाह बिन आमर इनुम दे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह उस्ताद 224 हिजरी के वफ़ात शे क़ाल हद्दसना अब्दुल वारिस अगवई मुंगता हदीस बयान करे अब्दुल वारिस बिन सईद बिन ज़कवान 180 हिजरी के वफ़ात शे क़ाल हद्दसना अब्दुल अज़ीज़ बिन सुहैब 130 की वफ़ात है आन अनस सैयदना अनस बिन मालिक 90 हिजरी को वफ़ात है फरमाई उक़ीमतिस्सलातो वन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युनाजी रजुलन फ़ी जानिबिल मस्जिद द अज़ान इक़ामत करे शवे वो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युनाजी ख़बर कौले रजुलन यौसड़ी सरा फ़ी जानिबिल मस्जिद द मस्जिद पे तरफ के मुनाजात देते ही चाह खबरें पुटी नूर चाना और मुदा जायज़ दी कि द मजलिस न सड़े पास उलिशी पदे बुनियाद माने चगी तो वही तो सर जमाल की ज़रूरी खबर कमा हादीस के च दे मन आदा नागदासी जितने मजलिस तराही और सड़े इस बेसपा से खबर और सर इजाज़त माने बोझ नो टिक दख अपाए के नूर सवाजनिश तेरे माँ से वाद देना चिकरा द मजलिस तया सड़े पे इशारा बांध दे बो तो द नूर खल को जुड़ के बस वसाविस राजी जैसे वो और तो वही जमा बारे के और तो सही का संग चल रहा वदाए वसवसेना याद सूए जन्ना द बच के दो द पारा द अदब खुदले रसूलुल्लाह सल्लम चलाल वश अगी तब वो जमा द सर ये ज़रूरी खबर अदा दे मातरा प्रे ठीक है सही ना दलते के खुदा च रसूलुल्लाह सल्लम कोर नराग ना सड़ी पर मखवागस द सही मुस्लिम हदीस दे चदा दशपी मुंजो सही मुस्लिम किताबुल हैज़ सिकम किताब दद्रेम किताबुल हैज़ पाए के बाबुद्दलील किताब नंबर बाब नंबर 33 उस दच्चे इज्तिहाद कम करे दे रिवायत ना नागम गोर चैसे हुई दादा हर चा यो जुदा दे इज्तिहाद अंदाज हुई कई हर सड़े से कमावेल बासर इत्तेफाक की बासर इत्तेफाक नहीं की बासर इख्तिलाफ की तद बाब दे बाबुद्दलील अला अन्ना नौमल जालिस ला यनक़िज़ुल वुज़ू यो सड़े नास्ते अवदशो दा अवदस नमात इस्तदलाल की दा से हदीस इरा पारे दा हदीस पेश करे राकम जो जमुक ज़ेर बहसते दा हदीस नंबर दे 126 और पदे बाब के मुसलसल हदीस नंबर दे 376 वही चे उक़ीमत सलातुल इशा देखे अल्फाज इशा तमास होता नहीं मुंजशो फ़काल रजुलन ली हाजतुन यो सड़ी और तोवेल जमा हाजत थे फ़काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युनाजी है न रसूलुल्लाह सल्लम पासे दा गसर खबर कोला कोला हत्ता नामल कौमो तरदे पूरे च कौम उदशो और बाज़ अलकौम सुम्म सल्लु बे मुंजुगो द इमाम नववी द इमाम
مسلم رحمه الله اجتهاد د څه شي نه دی، هغه د دې نه دی چې د قوم اودس ونه کو، بلکې د خوب نه د ویښېدو سره مونځ کو، او دې ځای نه د استدلال کوي د خپل اجتهاد چې خوب چې کوم دی هغه ناقض د وضو نه دی. د استدلال دی د پورې څوک نه خاندي، خو که احنافو دا ویلي چې که دی وغورځېد او نه غورځېد دا په ټول خلک خاندي که نه. اجتهادي امورو کې دا څیز نه وي په کار، مونږ هغې ته هم صحیح نه وایو، دې ته هم صحیح نه وایو، ځکه چې صحیح حدیث دی چې العینان وقاء الصح، عینان چې کوم دي سترګې دا د صح وقاء ده، چې سترګې وده شوې نو صح کولو شوی دی او داس مات دی. دا حدیث دې سره وسګو دا کم چې وایي دی اصل دا را چې امام ابن حبان او نور محدثینو دا حدیث نقل کړی دی، نو پایې کې الفاظ دغه نه دي. د سیدنا انس بن مالک دغه حدیث ته ابن حبان نقل کړی دی، جلد 5 صفحہ 380 حدیث نمبر 2035 عن انس بن مالک قال اقیمت الصلاة ذات یوم فعرض لرسول الله صلی الله علیه وسلم، یو سړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخې له راغی وی فرمایل فکلمه فی حاجت له هویا من اللیل، هغه سره خبرې وکړې د یو حاجت کې، هویا من اللیل په داسې حال کې چې د شپې اکثره حصه تلې وه، هلاکه شوې وه، حتی نعسا بعض القوم، نعاس خو پیژنئ لیکن الفاظ دی پرکاله شوي. نو د امام مسلم چې کوم استدلال دی هغه درست نه دی، سترګې چې پټې شي انسان ویده شي بیا اودس ماتي، که د احنافو رایه ده چې اورېدل نه اورېدل خبره دا نه چې ویده شوی دی نو خبره ختمه ده. تاسو ته ما د امام شافعي رحمه الله قول ښودلی دی چې هغه وایي د جمعې ورځ وه خطبه ویلې کېده او ما سره یو سړی ناست و، ما د هغه نه بوی هم محسوس کو او آواز مې ته محسوس کو، وده و که نه، نو سړي ته به څه پته لګېږي چې اودس مات دی که مات نه دی، نو بوی مې محسوس کړی دی، آواز مې محسوس کړی دی. بعضې حدیثو کې راځي کله کله د انسان مقعد کې اسې حرکت وشي، اگر ریاح نه وي اسې حرکت وشي، آیا هغې اسې حرکت سره اودس ماتېږي؟ نو جواب دا چې نه ماتېږي. کومو خلقو ته چې دا مسئله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د اودس شته دی، اودس دې نه کوي تر کومې پورې چې د یا بوی نه محسوس کړی او یا آواز نه محسوس کړی. او دا 3rd کلاس د فقهاو کتابونو چې لیکي که نه خپل وګورئ بیا چې هغه څنګه خاندي لیدیسو پورې، چې یا به پوره بوی ښکاره کوي او یا به پوره آواز کې نه رایه بستا اودس ماتېږي. اصل د شرم خبره کوي. فرقواریت موږ دا مسلکونه نه دي پاتې شوي، دا فرقې پاتې شوي دي. اوس مسلک هغه چې سړی پای کې اظهار د اختلاف کی نه نفیس طریقه باندې وکړي، اوس په داسې انداز کې چې ته خبره کوې دا مناسب خو نه ده. د خروج بصنعه مسله ده، علیدي صاحب په څنګه رنګ کې وایي، هغې داسې وي چې احناف دا وایي چې کله ته که نازاو النار پورې ووې تو گوز مارو، هوا خارج که په زوره باندې نو ستا مونځ به وشي. لکه د احنافو دا مطلب دی، دا ډېر لوی ظلم دی. کم چې زموږ د علاقو کې کېږي بالخصوص پاکستان کې کېږي ډېر لوی ظلم دی، په یو بل لنګ اړوي. دا هېڅ خدمت نه دی د دین، نه د حنفیت خدمت دی نه د اهل‌حدیثتوب خدمت، دا صرف فرقه پرستي ده. او ته به ودې وایي دا د هېڅ چا مطلب نه دی چې یو سړی دی هغه خروج بصنعه لازم ګڼي، نو هغه دا مطلب اخلي چې د هوا خارج کړي لمونځ نه به وځي. څه چا ویلی؟ دا ډېر لوی ظلم دی، دا جانبین ظلم کوي دلته کې. خلک تماشې ته ولاړ علما څه وایي یو بل ته، هوش نه کار واخلې. دا قسمه خلک خپلو صفونو کې مه پرېږدئ او کوي ورته یو خوله بنده ساده، د دې څیزونو ضرورت نشته دی. د حدیث مطلب دغه دی چې باید سړي ته تکلیف وي دغه شان، ته د شک دی چې یاره ما اودس مات شوی خو نه دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله ریاح اوزي هوا اوزي نو د هغې 2 شکل دي، یا به اواز سره یا به بې اوازه. په ترکې مې چې تا اواز نه دی اورېدلی تر هغې ستا
او دس ټیک دی یا چې تر کومې پورې تا بوی نه دی محسوس کړی نو ستا او دس ټیک دی. حدیث خدا مطلب ده دی خو نه دی مطلب چې ته خامخا دا کار وکړه. دا اردو کې چې کوم کتابونه لیکلی کېږي هغه یو دی هغه د صفدر وایي که نه څه نوم دی هغه یا خو شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صفدر نه بل څوک دی صفدر وکاړ وي دا کتابونو کې دا ورته بوت دي دا خلک وکیل احناف وي داسې وکالات الله مونږ ساتي ټول عمر یې دروغ لیکلي دا سړی نهایت دروغجن دی. یو بل هغه ته حبیب الرحمن وایي کاندهلوي هغه مذهب یې داستان یې چې هغه لیکلی ټول نه لوی دروغجن دی هغه د هغه په هېڅ حواله اعتماد مه کوئ. عمر عایشه باندې زه نن سبا کار کوم هغه چې عمر عایشه کې څه لیکلي د هغه یو حواله ټیک نه ده. خلک روان دی په پټو سترګو لګیا دي بس هغه نقل کوي خلکو ته او دا ثابتوي چې سید عایشه دا 8 کاله نه بلکې دا 13 کاله وه چې کله ودې ده نو دا 13 کاله وه د 9 نه بلکې 19 کاله وه. بار کیف تاسو ته مایلي زه به انشاءالله په دې کار کوم او دې ښه ستړي شي خلک که نه نه سره چې څه مواد وه ټول مخې له راغله په کې هېڅ شی صحیح نشته دی را به شي انشاءالله خبره. سید امام شافعی رحمه الله وی چې ما د هغې سره نه بویم محسوس کو आवाज़ مې محسوس کو هغه اوږده و چې کله خطبه ختمه شوه امام مخکې کېدو نو ما هغه ته ووایي چې روریا ورشه اودس وکړه ځکه چې ستا نه هوا خارج شوې ده ما د هغې आवाज़ هم اورېدلی دی بوی مې محسوس کړی. نو ما ته یې ووایي چې نه ستا اودس په مات شي زما اودس شته دی سو حنفي به بس نو څه نشته دا ضد کې راکړي بیا سړی هر څه کوي. ما ورته بیا وویل چې زه ویښ وم ته اوده دی او ستا نه دا دواړه څیزونه ما محسوس کړل. نو هغه بیا ما ته وایي ما ورته چې او ټیک ده ته ویښ وې او زه اوده وم هغه مونځ پکې اودسۍ کې وکړه دې ته څه وایي دا حنفیت دی چې ته ودې او تا ته یو سړی ووایي نو ته حنفیت کې ونه خلا چې زموږ مذهب دا دی ستا مذهب دغه دی بېشک لیکن دا غلط دی دا درست نه دی. ولې العینان وقاء الصح صح مفهوم دی څه پکې نه وي نوي کسان دي که نه صح سوپرې ته وایي سترګې چې کوم دی دا سوپرې مزه دی سترګې چې ودي شي نو هغه ځای ډیله شي بیا هېڅ پته لګېږي نه. دلته کې حدیث کې چې کوم راځي نو هغه خوب نه دی هغه هسې هغه سترګې مرغۍ مرغۍ کېدل شي. قرآن مجید هغې ته نعاس وایي پرکالي پوره اوده نه دی. لہذا اصل مسلک هم هغه دی چې د سترګو بندېدو سره اودس ماتېږي که دی اورېدلی دی که نه دی اورېدلی او که دی ډوالی دی او که نه ډوالی که دی د خپو په سر ناست او که جوخ ناست دا څیزونه پکې مه ورچوئ. صریح حدیث دی د صریح حدیث په مقابله کې عقلونه مزغلوئ. فما قام الى الصلاة حتى نام القوم نو منځ ته پانسېدو تر دې پورې چې قوم اوده شو نامه. نو موږ ویل چې د ابن حبان په حدیث کې نامه په دې څه شی دی نعسه نو موږ به دې کې تعویل کو هغې ته بیا اچوو د دې دپاره چې احادیثو کې تضارب رانشي دا تضارب دی بیا. باب الکلام اذا اقیمت الصلاة دام تقریباً هغه مخکنی حدیث ته خدای دې نه بلې مسئلې استدلال کوي هغه دا دی چې هلته کې خو د امام خبرې وي او دلته به د یو مقتدي خبرې وس. حدثنا عیاش بن الولید عیاش بن ولید 226 ہجری کے مڑ ہیں. قال حدثنا عبدالعلا بن عبدالاعلی دا شیعہ راوی دی. نن چې کوم نوې نسل دی راغي خو بس کافر کافر شیعه کافر وایي څه پته ورته نشته غریبانو ته. او دا کوم چې مې ورته یاد کړی حبیب الرحمن کاندهلوي هغه عبدالرزاق باره کې هغه څه لیکلي دي چې هغه سپیم په نوړی نه اخلي هغه شیعه دی او بالکل خالص کفر دی رسول دی. اصل دارا چې عبدالرزاق سم سړی و او دا هغه مینه د سیدنا علي سره ډېره وه. سلف زمانه کې به شیعه هغه چاته وي
هغه یو خورې او د هغه ډېر نلایق و. دی چې کله سترګو باندې معذور شه نه خورې به د په کتابونو کې د ځان نه اضافې کولې. د چې به کله حدیث بیانول نه هغه کتاب به مخې ته پروت و شاګرد به هغه وي چونکې په نظر خو نه ښکاره کېدل ورته د هغه د ضعف د عبدالرزاق د ضعف وجه دغه ده تشیع نه دی. بعض خلک اصول حدیث نه بالکل ناواقف وي بعض نه اکثر ناواقف دي. دا کم چې حاکم تشیع وي یا عبدالرزاق تشیع وي او دغه حدیث کنډم کوي دلته به عبدالله بن عبدالله سره څه کوي هغه هم شیعه دی. دا امام بخاری باندې اعتراض کی د محدثینو قاعده دا ده چې یو سړی یک رافضي دی شیعه دی یا معتزلی دی یا کلابیه سره تعلق دی یا خارجی دی یا بل بدعت کې مبتلا دی یا بل بدعت کې مبتلا دی لیکن دی رښتینی نه چرته دروغ نه دی ویلي نو محدثین داغه نه حدیث اخلي. دا یوازې امام بخاری نه کړي دا ټول محدثینو کړي. او دا راشي کشران هغه اصلاح ته بیا کنځلې کوي چې حدیث چل کړی مته دا لیش ټایم رہی نه لوی لو خلکو باندې اعتراضونه کوي دا غلطه طریقه ده دا نادرست خپل علم مه پرېږدئ. مصطلح الحدیث کې قاعده دغه ده چې یو سړی مبتدع دی نن خدا دې بدعتي نه به سبق هم نه وایي که نه محدثین ته حدیث اخلي او دې ته نحو نه وایي محدثین ته حدیث اخلي دې ته علم صرف نه وایي اگر چې هغه څومره تجربه کاري تاسو سره سړي هغه کافیه تاسو وایي ابن حاجب څه شی و سني و د دې چې کوم لوی شارح د رضی کوم چې د مولانا حسین علی رحمه الله کتابونه وګورئ قذافر رضی کان رافضیا او رافضي صاحب کشاف معتزلی دی که نه دی دا بې شمېره مبتدعین دي د هغې نه تاسو د قرآن تفسیر هم اخلی حدیث ته هم اخلی. اسلافو کې د هر فن دپاره یو جدا قاعده ده. حدیث کې د یو مسلمان د یو سړي مسلمانېدل شرط دی اگر که هغه بدعتي اگر که ګناهونه کوي خو یو داسې څیز چې هغه د مروت خلافي په حدیث کې دروغ وایي کذب بیاني کوي د هغې سړي روایت هغې نه اخلي. یو سړی بدعت کی د بدعت د وجې د هغه حدیث نه کنډم کېږي. لکه امام حاکم یو حدیث نقل کړی دی یو سړی که هغه کنډم کوي په دې وجه چې د راوي حاکم د هغه شیعو دا سړی ډېر افسوس دی چې دی په حدیث نه پوهېږي. تشیع وجه نه ده بدعت به هله هغې د هغې بدعتي روایت به ته رد کوي چې هغه یو داسې روایت بیانوي چې هغه د هغه د باطل مذهب معید وي ترکه مې چې د هغه د باطل بدعي مذهب معید نه وي هغه حدیث ته د هغه د وجې نشي کنډم کولی. مصطلح الحدیث دا دی دا رقم دی شروع دي په دې امام احمد هم روان دی په دې امام شافعي هم روان دی په دې ټول ائمه روان دي ابن قیم ابن تیمیه تر اوسه پورې. البته پاکستان کې څه خلک داسې پیدا شوي دي ځوانان اوس چې هغوی دا قسم حرکتونه کوي او دا ورته را بوډاګان استادان ښیي چې دا جي شیعه نه څه چلو شو. ما معرفت علوم الحدیث کې بے شمیره خلک جمع کړي دي چې مبتدعینو او ټولو محدثینو د هغې نه احادیث اخیستي دي. دا یوازې امام بخاري نه کوي. امام بخاري نن د خلکو تخته مشق دی په هغه تنقیدات کوي د ولې شیعو نه روایت اخیسته. نو دا اصطلاح زده کوي چې یو نن شیعه دی نننی شیعه صحابه کرامو ته کافر وي او د سلف د زمانې شیعو به صحابو ته کافر نه وي بلکې د هغې مینه وه د سیدنا علي سره د نورو صحابو په مقابله کې ډېره وه. سلف دې ته بدعت وایي دا بدعت دی. د حافظ ابن تیمیه رحمه الله کتاب دی منهاج السنة النبویه ته چې هغه وګورې تا ته پته ولګي د هغې څه بعضې څیزونه به کشکول کې لیکلي دي چې آیا د بدعت د وجې موږ یو سړي ته کافر ویلی شو نه شو ویلی. دا تاسو ډېر تیز دی چې هغه سړی سنتو پسې غریب د مجبورۍ د وجې دعا وکړه که نه ما تا مهر لګو دا عجیب بدعتي دی ته په دې مونځ نه کېږي هلکه که هغه سنت نه ګڼي د مجبورۍ نه یې کړی نو بیا هغه نه به تپوس وکړه که نه مونږ یې نه کوو. مونږ خو الحمدلله سترګې غړولې نو په داسې وخت کې م غړولې چې
دا بدعت مو نه پیژندو چې کله رالو جمعات ته نو چاکول زموږ مشرانو کول دا سوزونه الحمدلله بدعت ما ختم کړی خدا چې یو سړی مجبور دی یو ځای ته تلل شي هلته کې ټول خلک هم دغه کار کوي نو ته به یا خپل غاښونه هلته بیلې یا به چې کوم دی لمونځ کوه توړه کاره خو نه کېږي دې سوزونو ته سوچ کوئ بدعتي هغه سړی بدعتي چې هغې ته د جواز جامه ورچوي بانې ورته اچوي هغه ته یو عذر دی بس ټیک ده العذر عند کرام الناس څه شی مقبول عذر دا مقبول وي دا عبدالعلا بن عبدالعلا د روایت مونږه د اعاده روح په باره کې نه تسلیمو کوم چې ابن ماجه نقل کړی دارنګه د روایت په د قرآن کریم د کمی او زیاتی په باره کې کوم چې ابن ماجه نقل کړی امونږ نه قبلو ولې وجه دارا چې دا دواړه اقوال د دې باطل مذهب ده دخلت داجن فاکلها والا روایت فاکلت القرآن بیزرالا او قرآن یو خوړ دا د اهل رفض مسلک دی په دې وجه دا روایت مردود دی دا اصول حدیث ته قاعده لحاظ لاندې د روافض او عقیده د شیعو چې انسان مرشي داغه خپل روح داغه نصف باندې درش اوس تاسو ټول روح راځي کنه علم کلام کتابونه خدا نه یې خدا و چې یوز او فيه نوع من الحیات د جون یو قسم پکې کې خودش او دا عقیده دا د دې خلقو ده التزکا قابل قبول ندی چې هغه د هغې باطل مذهب تایید کوي دلته کې چې کوم حدیث دی وایي هغې کې د باطل مذهب د تایید څه نشته دی وایي دلته قابل قبول دی هلته قابل قبول نه دی دا کوم علماء کرام چې په دې قاعده نه پوهې نه وي دلته یې منې هلته یې نه منې ته وایه زموږ عرض دا چې ته چا نه حدیث ووایه ته چې د فقه په ویلو باندې هغه طارق جمیل صاحب وایي که نه چې فقه یو قانون دی قانون چې څوک وایي هغه عالم نه هغه جنګیالی دش ته جنګونه کوي جنگ پس ختمېږي په قرآن او په حدیث ختمېږي بیچارهګانو قرآن او حدیث نه دی ویلي او جنگ کوي دا د احنافو مسلک دی پلان کی مسلک دی پلان کی مسلک دی توتی دې ځان جوړ کړی دلیل ته ورشه وګوره بنیاد نه چې علم حاصل شي بیا به خبرې کوو دلته کې روایت ځکه قابل قبول دی چې دلته کې دی څه وایي نه هغه د هغه بدعي عقیده نه ده او د سنن ابن ماجه روایتونه ځکه قابل قبول نه دي چې هلته کې هغه د هغه د بدعي عقیدې تایید کوي او د اصول حدیث قاعده قال حدثنا حمید هغه موږ ته حدیث بیان کړی د حمید بن ابي حمید الطویل ورته وایي 143 کې مړ دی هغه ما تپوس کړو د ثابت بنانی نه ثابت بن اسلم دا نوم دی بنو سعد چې کومه قبیله ده بنو سعد بن لوی بن غالب دیتا بنانه وایي بنانه چې کوم دی دا بنو سعد دی یعنی بنو سعد کې دی پیدا شوی دی او دا وجه تسمیه کتل وایي چې بنانه ورته وایي ثابت بنانی سألت ثابتا البنانیہ عن الرجل یتکلم بعد ما تقام الصلاة ما ثابت بنانی نه تپوسو کو داغه سړی په باره کې چې اقامت کړی شوی دی منزل لپاره هغه خبرې کوي ضرورت یې پېښ شوی دی هغه ما ته وویل حدیث یې بیان کړ د انس بن مالک چې اقیمت الصلاة ما هغه حدیث ته کوم چې تا مخکې وویل چې اقامت کړی شوی د مانځه لپاره رسول الله وسلم ته یو سړی راغی فحبسه بعد ما اقیمت الصلاة هغه ایثار کړ د اقامت نه وروستو بس خبره بس کو یعنی هلته کې د امام د پاره دا حدیث بیان کړ دلته کې هم دا حدیث بیانې دی یو عام سړي د پاره ضرورت اهم وي خیر د فرق نه ورځي باعث زونه داسې خپل علم کې اضافه وکړه دا چې ابوالعاص بن ربیع د سیدہ زینب خاوند د کفر په حال کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دلا سیدہ زینب ورکړه
او بیا چې کله ابوالعاص چې کوم دی هغه په بدر کې ونیوی شو د کالی مالی راولېږل رسول الله صلی الله علیه وسلم کالو ته وکتل هغه د سیده خدیجه یاد وایي تاسو ته حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل که تاسو د اسې پرېښود نه ښه به هغې پرېښود نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو شرط لګو هغه دا چې زما لور به ماته واپس کړه سیده زینب یې واپس کړه دې سروه پس مسلمان شراغې مدینې منورې ته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې په زور نکاح وساته نه تجدید نکاح کړی او نه دوباره مہر یې خیر دا صریح حدیث ته دا بتا تاسو ته نه معلوم بالکل واضح حدیث قال الحسن حسن وی چې ان سشره منعته امه عن العشاء في جماعت حسن بصری وی کہ یو سړی خپل مور منع کو چې ماسختن به مانځله نځې جماعت سره ونه کې شفقتا علیه په داسې حال کې چې هغه شفقت کوي د سره د شوی به تکلیف درته ملو شي څه شی به دې وخوري نو آیا دا سړی به اطاعت کوي نه هغه وي چې نه لم یطعها د مور به په دې کې خبره نه مني دا زمونږ کتاب چې کوم دی بعضې نسخې کې چې د ابن حجر رحمه الله مخې ته دي نو هغې وایي دلته کې کتاب الاذان ختم شو او دې ځای نه شروع کېږي کتاب الجماعت والامامه کتاب صلاة الامامت والجماعه زمونږ دې کې دا نسخه کې نشته خدای ابن حجر رحمه الله تحقیق دی چې زمونږ مخې ته کومې نسخې پرتې دي نو بعضې نسخو کې دلته کې کتاب الاذان ختم شي او دې ځای نه شروع شي ابواب صلاة الجماعت والامامه او دې وجه نه دلته کې خاتمه کې د مزاج نه هغه دارې چې کله د یو کتاب خاتمه کیږي نو دې پای کې په دې ټول کتاب باندې یو نظر اچي نو دی وی دا کتاب الاذان چې کوم دی نو په دې کې مرفوع احادیث ټول 47 حدیثه 47 حدیث دي وصلوي حدیثونه مونږ په کتاب الاذان کې ولوستل المعلق منها 6 احادیث پکې معلق دي او مکرر او هغه چې مخکې تیر شوي دي هغه 30 دي یعنی مکررات پکې 30 دي هغه مکررات کم چې مخکې بیان شوي دي خالص پدې کې 40 دي نو بیا وایي چې امام مسلم تقریبا دا ټول نقل کړي دي ما سوا د 4 احادیثونه 4 احادیث چې امام مسلم هغه نه نقل کړي او بیا د هغې تفصیل بیان کړی نو بار کې دې لحاظ سره د ابن حجر عسقلانی رحمه الله تحقیق مطابق کتاب الاذان دې ختميږي مونږ هم په دې چټي کوو اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين